بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. رمضان المبارک والا میاس روانه ده. الله رب العزت دغه د روزې والا میاس د مسلمانانو لپاره ډیره د رحمت ذریعه ګرځولې ده. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې دا هغه میاشت ده چې الله رب العزت په دغه میاشت کې د جنت ټولې دروازې خلاصې کړي او د جهنم ټولې دروازې بندې کړي، او الله رب العزت سرکشه شیطانان ټول وتړي. نو دا ډیره د فضیلت والا میاشت ده او الله رب العزت په وړه وړه خبره باندې خپلو بندګانو ته مغفرت کړي. دا هغه میاشت ده چې الله رب العزت ډېر لوی لوی ګناهونه انسان ته معاف کوي په دغه میاشت کې، او وړې وړې نیکۍ باندې الله رب العزت ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي. په دغه میاشت کې باید انسان کوم عمل زیات وکړي؟ اول خو د انسان لپاره په عباداتو کې کثرت کول پکار دی، زیات عبادت کول پکار دی. باید هر عبادت کلمونځ ده، روزه ده، ذکر اذکار دی، تلاوت ده، نوافل دی، دا زیات وکړي. دغه نه ما سوا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی په حدیث شریف کې 4 کارونه زیات کوي، او په دغه 4 کارو کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي استكثروا فيه من 4 خصال خصلتين ترزون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. 2 کارونه داسې دي چې د هغو په وجه سره الله رب العزت له تاسې ناراضي کیږي. یعنی هغه 2 کارونه تاسې کوئ، هغه 2 کارونه سبب دي چې په هغو په وجه سره به الله رب العزت له تاسې ناراضي سي، او 2 کارونه داسې دي د هغو نه ما سوا د تاسې چاره نسته، هغه کارونه خو به خامخا کوئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی فاما الخصلتان اللتان ترزون ربکم، هغه خویونه چې الله رب العزت له تاسې نه په هغو 2 خویو باندې راضي کیږي، په هغو 2 کارو باندې، په هغو 2 عملو باندې راضي کیږي، هغه کوم دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی فشهادة ان لا اله الا الله، تاسې د دې گواهی ورکوئ چې الله رب العزت وحده لا شریک ته د هغه سره په عبادت کې هیڅوک شریک نشته. لا اله الا الله ډیر یای، د لا اله الا الله ورد ډیر کوي، په خوله باندې د لا اله الا الله کلمه دغه جاری او ساری وساتئ. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې په دغه لا اله الا الله ویلو سره الله رب العزت راضي کیږي. نو تاسې لا اله الا الله په دغه میاشت کې زیات یایي. دوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وتستغفرونه، او د الله رب العزت نه مغفرت طلب کوي. دا 2 کارونه داسې دي چې الله رب العزت په دغو 2 کارو باندې راضي کیږي. یو لا اله الا الله، بل د الله رب العزت نه استغفار، بخښنه غوښتل، د خپلو ګناهو مغفرت طلب کول. دا سبب دی چې الله رب العزت په دغه 2 عملو سره، په دغه 2 کارو سره د الله رب العزت رضا ملاویږي انسان ته، الله رب العزت په خوشاله کیږي، د انسان نه الله رب العزت راضي کیږي. نبی علیه السلام فرمایلی دا 2 کارونه کوي، او 2 هغه کارونه چې د هغو نه ما سوا د تاسې چاره نسته، هغه خو به خامخا کوئ، هغه د تاسې د ګټې کارونه دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی واما اللتان لا غنا بكم عنهما، او هغه 2 کارونه چې هغو نه ما سوا د تاسې بله چاره نسته فتسألون الله الجنه، د الله رب العزت نه جنت غواړئ، جنت طلب کوي، د جنت مطالبه دی الله رب العزت نه په دې میاشت کې کوي. د الله رب العزت د جنت دروازې خلاصې دي. الله رب العزت په ډیر واړه عمل باندې انسان ته د جنت فیصله کوي. نو په دغه میاشت کې د الله رب العزت نه د جنت مطالبه کوي، جنت تیر غواړي. او په جنت کې نبی علیه السلام فرمایلی جنت الفردوس غواړي. په ټولو جنتو کې بهترین جنت چې دغه جنت الفردوس. یو روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې کله د الله رب العزت نه تاسې د جنت مطالبه کوي، جنت تیر غواړئ، نو جنت الفردوس غواړئ. نو په دغه میاشت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی د الله رب العزت نه چې غوښتنه کوي، د جنت غوښتنه کوي، جنت تیر غواړئ. دوم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی وتعوذون به من النار، او
او د الله رب العزت نه مطالبه دي کوي چې دای د جهنم نه تاسو ته پناه درکړي، د جهنم نه د پناه مطالبه کوي د الله رب العزت نه چې الله رب العزت د جهنم نه وسات. د جهنم دروازې اسم الله رب العزت د رمضان په میاشت کې بندي کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ته درس ورکړی دی چې دا څلور کارونه زیات کوي. یو لا اله الا الله ډېر یایه، بل د الله رب العزت په دربار کې د مغفرت مطالبه کوي، د الله رب العزت نه مغفرت طلب کوي، د الله رب العزت نه د ګناهو بخشش غواړي، استغفار یایه. بل نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د الله رب العزت نه د جنت مطالبه کوي، جنت تیر غواړي. او څلورم نمبر نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې د الله رب العزت نه د جهنم نه پناه غواړي، د الله رب العزت نه دغه مطالبه وکړي چې الله رب العزت موږ د جهنم نه موږ ته پناه راکړي، په موږ کې هغه بردوباري، په موږ کې جهنم تحمل نسته، په موږ جهنم اور نسو برداشت کولای، د جهنم حرارت نسو برداشت کولای، یا الله رب العزت موږ ته د جهنم نه پناه راکړي. نو د رمضان المبارک په میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دغه څلور کارونه زیات کوي. نو هر مسلمان ته پکار دادي چې د دغه څلورو کارو کثرت وکړي، دغه څلور کارونه که ولاړ ناسي رواني په دکانداري کې، ډرایوري کې، هر کار سکی په هر وخت کې دغه څلور کارونه د الله رب العزت کلمه، د الله رب العزت نه په دربار کې استغفار غوښتل، او د الله رب العزت نه جنت غوښتل، او د جهنم نه پناه غوښتل، دغه همیشه په جبه باندې جاری او ساری وساتي. د دې لپاره چې دغه رمضان د موږ او د تاسې قیمتي وګرځي. الله رب العزت دې دغه رمضان د موږ او د تاسې لپاره قیمتي رمضان وګرځي. الله رب العزت دې موږ ته په دې کې د جنت فیصله وکړي. الله رب العزت دې په دې رمضان کې د موږ نه راضي سي، او الله رب العزت دې د موږ ټول ګناهونه معاف کړي، او د جهنم نه دې الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره وساتي. وما علینا الا البلاغ.